ابو امامه رضی الله تعالی عنہ فرمایي الله الله و یو سړی رالی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړو چې زما زنا تړل کېږي، مال د زنا اجازه راکړه. توبه توبه. صحابه کرام خو ډېر غیرتمن خلک وو، هر چا ورته په تیره نظر باندې وکتل. نبی علیه الصلاة والسلام ویل که تاسو قرار شئ رانږدې شه. هغه سړی ځان ته رانږدې کو او په څومره ښایسته لهجه کې د خندا په طریقه کې په ښکلې لهجه کې سړی پرې کو ویل ته دا غواړې چې څوک ستا د خور سره زنا وکړي؟ هغه ویل حضور دا خو زه نه غواړم. بیا نبي علیه السلام وفرمیل ته دا غواړې څوک ستا د مور سره زنا وکړي؟ هغه ویل حضور دا خو زه نه غواړم. داسې ترور خور مور نیا دا ټولې ورته یاد کړل. بیا نبي علیه السلام وفرمیل چې ته څنګه نه غواړې چې د بل چا تور سره زنا وکړي، داسې بل څوک هم دا نه غواړي چې د هغې سره زنا وشي. او بیا رسول الله وله په زړه باندې لاس راښ کړو په سینه باندې ویل یا الله د دې زړه پاک یې د دې ګنده خیالاتو او سوچونو فکرونو نه. نو بیا هغه چې کوم دی پاڅېد او بیا هغه صحابي په خپله باندې وایي د پیغمبر علیه السلام له دعا دا برکت شو چې د هرې ګناه نه زیاته ما ته چې کوم دی زنا ډېره بدې ښکارېدله. زما ته ډېره کرکه او نفرت او زما ته ډېر د هغې نه چې کوم دی نفرت و. نو لحاظه څوک هم نو بدکارۍ ته زړه کېږي سړی دا ووایي چې زه که د بل چا خور سره زنا کوم زه خپلې خور دپاره دا غواړم یا د بل خپل مور دپاره دا غواړم یا د خپلې لور دپاره دا غواړم. نه، چې د خپلې دپاره نه غواړې نو د بلې دپاره هم چې کوم دی د بل چا بېعزتۍ ته هم